او د نکاح فواید هغه انتهایی سیوا دي. په دې باندې ځان ته مستقل کتابونه لیکل شوي دي، بلکې قرآن مجید کی او احادیث مبارکو کی باقاعده په دې باندې مستقل ابواب، مستقل رکوعات او ډیر زیات تفصیل هغه لیکل شوی دی. د نکاح باب دا په کتابونو کې هغه د احادیثو کتابونه دي، که د فقه کتابونه دي او کدا سي تفسیر سره متعلقه دي یا وعظ سره متعلق دي. په دې ټولو کې د نکاح باس هغه انتهایی طویل او اوږد دی. ډېر زیات تفصیلات په هغې کې عرض شوي دي، ذکر شوي دي. یو څو فوائده ما دې دپاره عرض که چې یو انسان هغه په دې دنیا کې ژوند تېروي چې د ګناه نه محفوظ شي، او د ګناه نه د حفاظت دپاره اهم څیز چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی دی صحابه کرامو ته، نو هغه نکاح ده. ځکه ډېرو صحابه کرامو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا درخواست کړی دی چې مونږه یوازیوالي والا زندگی تیرو، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع فرمایلي ده. حضرت عثمان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا صحابي دی، یو پیری رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کو چې یا رسول الله زما اکثر ژوند هغه په جهاد کې وي، زه دا خوښومه چې زه واده ونه کړمه، ځکه زما کور والا به بیا یوازې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده خبره رد کا، ورته وی نه، اسلام د رهبانیت دعوت نه ورکوي. مونږه الله تبارک وتعالی په خالص حنفي، په خالص حنیف دین باندې راستولیو. حنیف معنا ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی حنیف ویلی دی، یعنی موحد. نو توحید هغه دا دی چې انسان ذهن صفاوي، او ذهن به هله صفا کېږي د ګناه نه چې انسان نکاح کړی وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان ابن مسعود دا قول او دا وینا هغه رد کا. داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته دا حکم کړی دی چې یا معاشر الشباب، ای ځوانانو والا جماعته، تاسو باندې لازم دی چې نکاح وکئ، ځکه چې کله تاسو نکاح وکئ نو فانها اغض للبصر واحسن للفرد. په دې سره به ستاسو د ځان حفاظت هم وشي او ستاسو د نظر حفاظت به وشي، ستاسو خواهشات او شهوات هغه به کنټرول شي او ستاسو نظر د هغې به حفاظت وشي. او بیا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چا سره فی الحال طاقت د نکاح نه وي هغه دې روژې نیسي. ځوانانو ته دا حکم هم راغلی چې که طاقت د نکاح نه وي نو بیا دې روژې نیسي چې هغه خواهشات او شهوات او نظر هغه کنټرول وي.